أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار قال لقد سألت عن أمر عظيم وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء والنار وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون الحديث. پدې اولنی فصل کې مونږه هغه احادیث زده کړه او ویله کوم چې په بخاري او مسلم کې نقل شوی. د بخاري او د مسلم نه چې کوم احادیث و کتاب الایمان درجه مکړیو نو هغه په فصل اول کې ذکر کړه. اوس په دې فصل ثانی کې هغه احادیث ذکر کیږي کوم چې د بخاري شریف او د مسلم شریف نه علاوه په نورو احادیثو کتابونو کې ذکر دي او په هغه باندې حواله ورکړي ده. هغه اعمال په دې حدیث کې ذکر کیږي چې هغه سبب د دخول له جنت ګرځيږي. حضرت معاذ ابن جبل رضی الله تعالی عنہ د تعارف مخکې کړو. هغه فرمایي چې ما پیغمبر علیہ السلام ته وې چې د الله پیغمبر ما ته داسې یو عمل وښیه چې ما جنت ته دننه کې او د اور نه مې بچي. نو پیغمبر علیہ السلام راته وی یاره ډېر لوی سوال دی وکړو. سوال خو ډېر لوی دی ګران دی وګورئ چې الله یې چاته اسانوي نو هغه ته اسان دی. اولنۍ خبره دا چې عبادت د الله دپاره کوه د الله ته څوک شریکوه مه مونځ اودس کوه زکات ورکوه روژه نیسه د بیت الله شریف حج کوه. چې دا یې راته وي بیا راته وي یاره دا خو خیر دی اسلام خو ټول د خیر یوه قلا ده نو د خیر دروازې درته ونه ښیم چې په هغې باندې به دې ته ننوځې. بیا راته وي الصوم جنة روژه ډال دی. بیا راته ووایي چې صدقه چې ده نو دا اور داسې وجني لکه څنګه چې د صدقه دا ګناهونه داسې وجني لکه څنګه چې اوبه اور وجني. او بل راته دا ووایي چې یاره د شپې مونځ کوه د شپې تهجد کوه. او بیا د هغې نه وروسته راته ووایي چې یاره داسې یو کار درته ونه ښیمه چې هغه د اسلام سر دی یعنې د اسلام اصل دی او د اسلام ستن درته ونه ښیمه او د اسلام هغه ګوپ درته ونه ښیمه. نو ما ورته راته ووایه نو یې راته وي چې د اسلام سر چې دی اسلام دی دغه سر چې دی دا څه دی اسلام دی اسلام. او ستنې چې ده نو هغه مونږ دی او دغه چې دی دا ګوپې چې دی نو هغه څه شی دی هغه جهاد فی سبیل الله دی. وی بیا راته ووایي چې خلاصه درته د ټولو ونه ښیمه وایي ما چې ووایه راته وی راته وي چې دا ژبه نه ده دا ژبه کنټرول کا. وی ما ورته وی د الله پیغمبر ولې د ژبې په خبرو به موږ الله نیسي څه په دې هسې ګپ شپ به موږ الله نیسي. نو پیغمبر علیه السلام راته ووایي چې د خدای بانصافه دا پخوالي خلک او اوس خلک چې څومره دي دا چې د اور ته وراچي خو دا ژبې وراچي. دروغ په ژبه ویلی کېږي الزام په ژبه دغه کېږي دا لګولی کېږي دا ټول د ژبې کارونه دي. عن معاذ بن جبل ده حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے روایت دے
قال دی وی قلت ما ویل یا رسول الله صلی الله علیه وسلم اے د الله پیغمبره اخبرنی ما خبر کا اخبرنی ما خبر کا بعمل پدسی او عمل يدخلني یا يدخلني چې ما داخل کی الجنت جنت ويباعدني یا يباعدني او چلو کی بعید کی ما لری باسی ما من النار دسی عمل لا دوخه چې جنت ته دننه کی او د ورنه می لری باسی قال ان پیغمبر علیہ السلام راتوی لقد سألت یقینا تپوس وکو چا سألت تا تپوس وکو لقد سألت تا تپوس وکو ان امر له کار عظیم ډیر لوی د لوی مطلب ګران د ګران کار تپوس دی وکو جنت تنن وتل او د جهنم نه بچ کېدل دا ډیر لوی سفر دی و انه شان دا د لیسیر غره آسان دی کار خو ډیر ګران تپوس دی وکو او آسان دی علامن چاته یسره الله چې الله چاته آسان کی یسره چې آسان کی دې کار لره الله والله تعالی علیه پاغبانی نو هغه څه شه دی چې تا جنت ته نه باسي اول کار څه وکړه تعبد الله عبادت وکړه الله تعالی عبادت وکړه د الله تعالی ولا تشرک او مشرک به د الله سره شیئا فشی عبادت بنیادی طور د الله حکمونه منلو ته عبادت وایي اسی خو موږ عبادت بس تش منستوي خو عبادت یو داسې جامع لفظ دی چې دا د تابعداري ټولو کارونو له شامل دی اسم جامع للطاعات د تابعداري هر کار چې دی نو د په عبادت کې شامل دی نو تعبد الله عبادت وکړه الله ولا تشرک او مشرک به د الله سره شیئا معمولی غوندي هم او د شرک متعلق من مخکې ویلو چې شرک په ذات کې کلی کله بعض خلک د الله سره په ذات کې څوک شریک وګڼي بعض وخت په ذات کې خو شریک لري خود الله چې کوم صفات دي هغه بل چاله ثابت کی چې بل چاله ثابت کی د الله څخه شرک دی او د الله حکم دا دی چې ان الله یغفر الذنوب جميعا الله ټول ګناهونه بخي ولا یغفر ان یشرک به بل الله فرمای الله شرک نه بخي او سورہ لقمان کې الله تعالی وایي چې کدا شرک ته دونه معمولی کړی چې دا یو زری معمولی هم یاتی به الله به قیامت پورس تاسو ته کی پیش به کی ولا تشرک مشرک به د الله سره شیئا فشی دویم څه کار وکا وتقیم الصلاه قائم ک منزل را د مونږ قائمول پیژنې د مونږ قائمول دي ته وایي چې د دې په وخت باندې مونږ کی په جماعت سره کی دا غي چې کوم او دسو غسل او کم تقاضی دي دا غي بل دا چې دا دي مونږ چې کوم ټول فرایض او ارکان او واجبات دي دا غي خیال پکې وساتي بل دا چې مونږ کې خشوع او عاجزي وکي په عاجزۍ سره زمونږ منځونه اکثر کمزوري مونږ کمزوري منځونه کوو په منځ باندې چې ودرېږو نو بس یو وخت کې مونږ واړو یو مشر درنه او وفات د الله دی وبخي هغه نه خپل انګور ته پوسو کو وی ابي الټین چرته دی په دې ټیم کې د نیا چې وو نو دې دغه کاو دا نیت کو نیت مکړه د اخلاص په دې دوران کې ته غي आवाज وکوي ابي الټین چرته دی نو هغه وته په بکس د پاس نه نو په مانزه باندې ولاړ دا او هغه د خپل دنیا غمي وسره چرګان پکې کشي کوي واړه پکې په قلاري ځان له پکې دکاندار د خپل دکانداري حساب کتاب کوي نو دې ته خشوع نه وي مونږ علي چې په دې کې خشوعي عاجزي پکې سړی پکې په اطمینان ولړي رړقي پکې ډیر نه یو دې تبل دې ته پکې ګوري نه کوم الفاظ چې وي هغه د سی وي چې ځان له بیرته پويږي او چې ځان له بیرته پويږي په مانو په مفهوم باندې وسه سوچ کوي نو الله د اقامت د مونږ دی او کنه اسی سر وې سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا غيرك نو دې ته بیا ریډینګ ورته ویل شي ها بنګېدل ورته ویل شي خو مونږ د اقامت ته نشي ویل نو تقیم الصلاه او منځ قائم وا وتقیم الصلاه وانت تقیم الصلاه او تمنځ قائم وا او سلورم دا چې وتؤتي الزکات او زکات ورکوا او بل دا چې وتصوم رمضان او د روزي د میاش روزي نساء وتحج البيت او حج کوا د بیت الله شریف دا سلور کارونه چې کې کنه سسو یو د الله عبادت کوا د الله سره څوک شریک او مدویم خپل منځ او داس کوا دریم خپل زکات د مال ورکوا سلورم د حج د روزي د میاش روزي نساء پنځم حج کوا بس پدې باندې الله چرته نه بس جنت او د ور نه باندې بچ دا جواب ولور
بی ورته خبره لږ نور اسانه ولا ثم قال بی ورته وی الا ادلک ودرته نخیم علی ابواب الخير د خیر دروازه ابواب د باب جمع دروازه هل ادلک ودرته نخیم علی ابواب الخير دروازه د خیر ناغه بوته ویلی چې راته وخه او دا الله چې دنه د خلق د تنبیه لپاره د سړی د متوجه کولو لپاره وی الا خبردار نو الا ادلک ونخم تا على ابواب الخير دروازه د خیر نو هغه بوته ویلی چې راته وخه نو پیغمبر علیہ السلام وتوی الصوم جنۃ غره دا روزه چې دا نو دا روزه یو ډال لې څه شه ډال لې بره وته روزه نه سکنه نو دا روزه وته فضیلت بیان کو چې غره روزه ډال لې سنا د شیطان د حملو نه په سړی ځان ساتي د نفس د حملو نه په ځان ساتي او دغه شانې د حرام او د حلال او دغه د قیودات او د ماتولو نه په کې ځان ساتي نو الصوم جنۃ روزه ډال پیژنې ها دا لږ سیستو چې پاره سړی د دشمن د حمله نه ځان بچ کی او دویمه وتوی والصدقه بره وی چې را زکات ورکوا نو دا زکات او دا صدقه څه کار کوي والصدقه او خیرات زکات ورکول تطفئ دا وجنی الخطیئه گناهونه دا صدقه او خیرات چې دا گناهونه څه کوي دا مړ کوي صدقه څه چل کوي گناهونه مړ کوي کما څنګه چې یطفئ مړ کوي الماء بو سیشه مړ کوي النار او بچ په ور ورواله نو بس ور مړ شي نو د قشانه صدقه چې وکي نو ګناونه چې سر کړی او الله ورته غسکی معافي او دویمه وتوی وصلات الرجل او مسجدين واشوف فرض منځونه هم کولې بره وته د عبادت تصور وته یو د منځ او یو د زکات پیش کو یو د صدقې د زکات د زکات هوته وی چې زکات څه کوي روزه چې دنو دا ډالله او زکات څه چل کوي زکات خیرات دا د سړي ګناهونه سکی وجنه او په منځونو کې واده فرض منځونه خو نه دي د شپې په ټیم کې منځ کول دي تر تهجد منځ دا سونه چې په مدرسو کې طالب علمانی جنکی یا لکانی دا غي استادان خواري کوي چې خپل شاګردان دا د شپې په منځ باندې عادت کی د شپې منځ ته وایي چې د سحر د بانګ نه مخکې یو ټیم زنانه را پاسی نارینه را پاسی او ځان له 2 رکعاته 3 رکعاته یا 6 رکعاته یا 8 رکعاته نه پلوږي بیا ځان له تلاوت وکي بیا د غي نرسته بانګ وشي او د بانګ نرسته بیا ځان له خپل فرض مونږ وکي دې ته تهجد وته وي دي نو په دې باندې خلک عادت کوي خو زمونږ بد نصیبی دار چې زمونږ که په مدرسو کې طالبان لکانی او که جنکی نو او که استادان دي خو دې مليانو په دې ګډ سستی نو دا د شپې د مونږ خو اړول دي چارې واج نه دي حال لاره چې سړی درجات او بلندیان حاصلې د خیر په دروازه ورننوځي نو دا به د چربان کې دل لسکې 2 رکعات 3 رکعات 8 رکعات سبا کوي نفل بکې دغه ته صلات الليل وای نو صلات الرجل منذ یو سړی فی جوف الليل پمنز د شپه کې پمنز د شپه کې دا چې دینو دا د خیر دروازه ده یو بل دی کې حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې صلوا بالليل والناس نيام دو خبر دي افشوا السلام او اطعموا الطعام او صلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنه بسلام چې موږ دغه ور کوي خپل خوراک په نورو خلکو کوي او دغه شان سلام خور کوي او دغه شان د شپې په دې ټیم کې ځان له تهجد کوي په دې طریقه به جنت ته نه ودی نو صلات الرجل بل د خیر د دروازو نه بل دروازه شره د موږ کول لسړي دی پیجو په لیل په اخیره شپه په اخیره حصہ د شپې کې ثم د دین رسته بیا تلاوت کو پیغمبر علیہ السلام سے تلاوت کو دا آیت چې تتجافا جنوبهم عن المضاجع تتجافا لریوذی تتجافا لریکی راپاسی جنوبهم اړخونه د مسلمانانو عن المضاجع د خپل بسترونو حتی تر دې چې تتجافا جنوبهم المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا دا آیت ټول د یعملون پورې وایو په دې آیت کې هم د تهجد در پاسېدو تذکره او نو ځکه پیغمبر علیہ السلام دا آیت چې دا مو وایو ثم قال بيوي الا ادلك ودرت نخمه براس الامر د دې دین سر د دې دین سر د تو نخمه مخکې مونږ ویلو کنه چې دا کارونه چې کول دي چې کوم د خیر دراده باندې نه ودی دا کارونه راته ویل نو دا کارونه ټول لسري د دین دي نو الا ادلك ايو نخم تا برأس الامر
سر د دې ټولو کارونو. سر نه مراد څه؟ اصل. لکه چې سر په سړي کې نه خو هېڅ هم نشته که نه. نو الا ادلک و درته نښیم برأس الامر سر د دې کارونو ټولو. وعموده څه؟ وعموده یا بعموده. الا ادلک برأس الامر و عموده. و درته نښیم یو عمود څه ته وایي؟ ستن ته. الا ادلک ایو نښیم درته برأس الامر سر د کارونو و بعموده او عمود. عمود یعنی ستن د دې دین. و ذروة سنامه او هغه لوړوالی د ګوپ د دی. لوړوالی د ګوپ څه په ګوره په اس کې په اوښ کې په غویي کې چې دا ګوپ پکې اوچتي په هغې باندې د دې سخي یا د دې غویي یا د دې اوښ هغه اصلوالی معلومیږي. نو اسلام چې دی نو دا ښکاره کېږي په څه باندې؟ نو الجهاد و ذروة سنامه او ذروة سنام هغه لوړوالی ډېره کویوالی د ګوپ د دی. سنام ګوپ ته وایي هغه اعلی شی د یو څیز هغه لوړ طرف ته سنام ورته وایي. نو قلت ما ورته ویې بله یا رسول الله صلی الله علیه وسلم الله پیغمبر راته ووایه د اسلام د کارونو سر راته ووایه د کارونو ستن راته ووایه. نو قلت ما ورته یا رسول الله صلی الله علیه وسلم بلا یا رسول الله صلی الله علیه وسلم راته ووایه. قال نو هغه راته ویې رأس الامر د دې ټولو کارونو سر هغه سره الاسلام اسلام دی. اسلام او ایمان د ټولو کارونو سر څه دی؟ اسلام دی. یعنی پکار دی چې اول سړی خپله مسلماني برابر کړي ایمان برابر کړي. دویم وعموده او د دې کارونو ټولو ستن چې په کوم باندې د دې مدار دی هغه څه دی؟ الصلاة مونځ. چې کوم چا مونځ کوو پوه شوه مسلماني یې شته، مونځ یې نه کوو په مسلمانۍ کې شک دی. وذروة سنامه او لوړوالی د ګوپ د دې الجهادو څه دی؟ جهاد دی. ثم قال بیا راته وویې الا اخبرک آیا خبر نه کم تا بملاک ذالک په خلاصه د دې کلي ټول باندې. ملاک څه ته وایي؟ خلاصه کوچ ورته وایي. الا اخبرک آیا خبر نه کم تا بملاک په خلاصه ذالک د دې کارونو کلي ټولو. قلت ما ورته بلا یا رسول الله صلی الله علیه وسلم راته ووایه. فاخذا نو هغه ونیوه بلساني خپله ژبه د سرې په لاسو کې ونیوه. وقال ما ته ویې کفه ونیسه علیک ځان سره هذا دا ژبه ځان سره مضبوطه ونیسه ړقه ویمه. مطلب یې څه و؟ خبرې ډېرې مه کوه. کومه ښځه یا کوم سړی چې خبرې ډېرې کوي نو ډېرې زیاتې غلطیانې به کوي. فقلت نو ما ورته یا نبی الله ای د الله پیغمبره وانا لمواخذون ولې موږ به نیولی کېږو. مواخذون نه مواخذون مفعول پسې غواړي اسم مفعول پسې غواړي. وانا ولې موږ به لمواخذون نیولی کېږو بما په هغه څه باندې نتکلم موږ چې کومې خبرې کوو به هغه. قال نو پیغمبر علیه السلام راته وویل سکلتک امک د مور نه دې بچی مړ شه. دا خلک د مینې نه سړي ته وایي لکه موږ وایي خدای دې غرقه غرق نه مړیه. دا مختلف ټکي استعمالوو. نو عربیان وایي سکلتک امک یعنې د مور نه دې مور دې بوره شه یعنې د مور بچی دې مړ شه. نو په پښتو کې مطلب څه شو؟ مړ شي. نو په پښتو کې مړ شي چې د مور نه دې بچی مړ شي خو ته به مړ شي که نه. نو سکلتک امک مړ شي. یا معاذ معاذه وهل یکب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم أو على مناخرهم. ګوره وهل يكب الناس کله چې په دې باندې زور شي یکبو د نصرین سورو پشان نو بیا به دې معنی شي وهل يكب الناس بیا په سین باندې زور وایو. یکب به دغه شي اسم پیل شي او دا د دې دغه چې دی دا الا حصائد السنتهم دغه به ولا فاعل شي او دا الناس چې دی دا به شي دا مفعول شي. نو داسې به شي هل یکب الناس پاستر ناړی خلق الا السنتهم الا حصائد السنتهم مگر اغلو د جبو د دي. خو که بلې یې باندې موږ پېښ وکړو نو بیا به داسې وایو هل یکب الناس به وایو هل یکب الناس. نو دا یکب به بیا شي هل یکب الناس فی النار علی وجوههم. هل یکب الناس نلویږي خلق نلویږي خلق فی النار په اور کې علی وجوههم په مخونو باندې یعنې پړ مخې او علی مناخرهم یا په پوزو باندې الا حصائد السنتهم یعنی الا بحصائد السنتهم
مگر په لو د جبو باندې دا جبې لو وکي یعنی جبې خبرې وکي د هغې په وجه باندې دا شي دا مردار شي یاد شو دا حدیث الفاظ ته بیرته وښه یا عن معاذ بن جبل د حضرت معاذ بن جبل نه روایت دی قال دی وی قلت ما وی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم اے الله پیغمبر اخبرني ما خبر کا بعمل پدسی عمل يدخلني چې داخل کی ما جنت تا ويباعدني من النار ولري می واسي د ورنه قال غرت وی لقد سالت عن امر عظيم تا خډر لوی ته پوسو کو وانه ليسير او دا ډېر آسان دی خو علامن هغه چاته يسره الله چې الله وت آسان کی عليه هغه تعبد الله یخد الله عبادت کو ادویم د الله تشرک به شیا د الله سره څوک شریک و ما وتقيم الصلاه منقائمه وتؤتي الزکات زکات ور کو وتصوم رمضان د روزي د میاش روزي نسا وتحج البيت د بیت الله شریف حج کو ثم قال بیرتوی الا ادلک ودرت نخم على ابواب الخير د خیر دروازه الصوم جنة روزه چې دنو دا ډال له او صدقه تطفئ الخطيئه او صدقه وجني گناهونه کما يطفئ النار والنار لکه څنګه چې وجني وبور وصلاه الرجل او بل د خیر دروازه چې د موږ کول د لسړي پیجو په لیل شپې په وایسه کې ثم تلابه ولستو تجاب جنوب المداج دا ايد حتى بلغ يعملون پورې ثم قال بيرتوي الا ادلك ودرت نخم براس الامر سر د ټولو کارونو وعموده او د دستن وزروه سنامه او د غلوړواله د ګوب دی قلت ما تو بلا يا رسول الله صلی الله علیه وسلم قال رتوي راس الامر سر د ټولو کارونو الاسلام او اسلام دی وعموده او د دستن الصلاه من دی وزروه سنامه او غلوړواله د ګوب دی الجهاد او جهاد دی ثم قال بيوي الا اخبرك اي خبر نکم تا بملاك ذلك فخلاصه دي كله ټول قلت ما تو بلا ورن يا نبي الله صلى الله عليه وسلم اذا الله نبي فاخذن ويني بلسانه جبخ بلا وقال بي كف بندك عليك ذان هذا دا جبلي فقلت ما تو يا نبي الله اذا الله پیغمبر وان لمؤاخذون ولمن بني ويكيغ بما فاغسن نتكلم وچمن كم خبرك بهيغه قال پیغمبر علیہ السلام راتوي سکلتك امك مرد برش يا معاذ وهل يكب الناس نا پاستری خلق پنار پور کی علی وجوههم پمخون باندې او علی مناخرهم یا پپوزو باندې الا مگر حصائد السنتهم اغا لونه د جبود دي په دې الفاظو کې چې کوم الفاظ د ذکر دي نو یو ور په هدایت کا چې الله تعالی پیغمبر ویل چې الله تعالی چاته اسانه نو هغه ته دا ګران کار اسانيږي نو د څه کارونه چې باغې باندې جنت ته دتلو دا کار اینه ګوره دا کوم کارونه مونږ ویل یو مویل چې عبادت کول د الله د شرک نه ځان بچ کول مونږ کول زکات ور کول روزي نیول حج کول دا کارونه ډېر ګران کار دی خو پیغمبر علیه السلام وایي چې چاته الله اسانه کینو هغه د پاره سره اسانه ده نو چا د پاره اسانه دي نو یو څلور پنځه خبرې دي چې دا څوک کوي نو دا کار وته اساني اولنې خبره دا چې اکل الحلال سړی څه کوي حلال خوراک کوي ګوره تاسو په خپل کورونو کې تاسو هم خپل کورونه دي میندې پلاران دغه شانې پخلی مخلی زنانه خپل کورونو کوي نو یو طریقه دار چې په کور کې څه پراته دي نو دا په یو ځای باندې ختم کی نو چې ختم یې نو سبا له بیا نور راوړل غواړي نو چې نور راوړل غواړي نو هغه به د سړی وس نه نو بیا به څه کوي بیا به د رشوت باخلي یا به حرام راوړي دغه په وجه باندې دا کور ولا فساد شي په حرام خوري عبادت شي او چې کومه خزه یا کم سړی په کور کې یو پیالې خوراک راولي او پاغي کې دړې وبو واړي او هغه ځان لو خور کې خپل خېټه پیاسې دوکا کې نو څه چل بوشي د خپل رزق ډېر وخت بوکي چې ډېر وخت به وکي نو د په لګ باندې په حلال باندې به د رزق دا په حلال وپالل شي نو په حلال چې کوم غوخه غټه شي نو دغه غوخه بیا په مونږ کولو باندې خوشاله پروژنی ولو خوشاله نو د حلال رزق خورل چې دی نو دا اولنې ذریعہ ده چې په دې باندې الله تعالی سړی ته نیک عمل سکی اسانه سړی ته ٹھیک شو لکه قران کې الله تعالی فرمایي یا ایها الناس ای خلقا کلوا مما فی الارض حلالا طیبا چې خوراک کوي نو حلال پاک خوراک کوي پاک حلال خوراک کوي او مؤمنانو ته الله تعالی یا ایها الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم مؤمنانو چې سمې دل درکړي دا غي څه کوي پاک خوراکونه کوي واشکروا لله او په اخر کې چې وخره بیا په الله شکر وباسه الحمدلله الذي اطعمني وسقاني وجعلني مسلما دا پښې وای او پیغمبرانو ته الله تعالی دغه حکم کړو چې ایه الرسل کلوا من الطيبات واعملوا صالحا پیغمبرانو حلال خوراک کوي او نیک عمل کوي نو ګوره
د نیک عمل د پاره حلال خوراک چې دی دا ضروري دی. نیک عمل او حرام خوري دا دواړه یو ځای کېدی نشي. بل حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې من اکل الحلال اطاع الله شاء ام لم یشاء ومن اکل الحرام عصى الله شاء ام لم یشاء. څه مطلب؟ یعنی که کم سړی حلال خوراک وکړي، حلال خوراک، نو دې به څه چل کوي؟ دې که غواړي او که نه غواړي الله تعالی به د خیر کارونه اخلي. خو چې کم سړی حرام کارونه، حرام خوراک کوي، نو که دې غواړي هم الله به له د حلال خوري، د حلال د ښه کار توفیق به الله تعالی نه ورکوي. نو ګوره ټول انسانانو ته الله وایي حلال خوراک کوي، بطور خاص مؤمنانو ته الله وایي حلال خوراک کوي، او د دین بطور خاص پیغمبرانو ته الله تعالی وایي یا ایها الرسل کلوا من الطیبات. نو پیغمبرانو حلال خوراک کوي، حلال خوراک کوي. زما بابا دی الله وبخي، هغه به په کور کې وی چې ګوره دا انګول نرم پخوي. ولې نرم پخوي؟ وی ګوره دا یو په کې ډېر واچوي او دا د خواته څونه گاونډیان دي کوي ولګي، دې کوي ولګي، نو چې دې کوي ولګي نو چل بوشي دا غي کړه بستا صدقه لاړ شي. نو طالب الله تعالی د حلال خوري په ذریعہ باندې حلال مال کې بدله برکت هم واچي او الله بدن راضي شي. او دا د حدیث مفهوم هم دی چې صدقې چې دی هغه ورکوي، کاغه د خپو دا سوی نه ده، دا چرته چا سوي او دا غي نه انګول کړی کنه، لا تحقرن من المعروف، دا چا خېګړه چې دنو دا کمزوري مګنئ. نو په دې وجه باندې اولنۍ ذریعہ چې مونږ او تاسو غواړو چې الله راته مونږ آسان کی، روزه آسان کی، حج آسان کی، نو اولنۍ کاردار چې سبا کوم حلال خوراک. او حلال خوراک چې دی نو هغه پس بسیار خوردنۍ باندې نه کیږي چې سړی لسنګولي پخې، چې لسنګولي پخې لازمان به حرام خوري. ٹھیک شو؟ خلک په پښتو کې وی یاره وی په حلال نه ډیریږي. مطلب یې دا دی چې سړی حلال خوري نو هغه بیا دونه پخې چې څومره ضرورت وي، هغه بیا اسراف نه کوي، هغه بیا تبذیر نه کوي. دویم ذریعہ چې د هغې په ذریعه باندې الله تعالی سړي ته کارونه د دین اسانوي، هغه وی دعا من الله تعالی عز وجل، د الله نه دعا غوښتل. تاسو چې کله کېنئ لمونځ وکړئ، تاسو که جینکۍ دي او که هلکان دي، که سړي دي او که ښځې دي، دا نن سبا خو بالکل دعا ختمه شوې ده، نه مولا کوي، نه امي کوي، نه ښځې کوي، نه سړي کوي. بس ته کډر په مشکله باندې چې تمونځ وکړي نو سلام یې چې ګرځي ټرت لګوي استځي خپل کټ ته پرېوځي یا چېرته لوبو لږ. دعا مستقل پکار ده، دا یوازې د مانځه په ټایم کې نه، هر وخت دعا غوښتل پکار دی. د الله نه دعا غواړه چې یا الله ته حلال رزق راکړي، یا الله حج لازم تیرانه تقبله مني رانه قبول کړي او راته آسان هم کړي. دغه شانې چې مونځ کوي یا الله دا مونځ راله آسان هم کړي او توفیق یې راله راکړي. دغه شانې جهاد لذي وي الله اللهم انت عضدي ونصيري بك احول وبك اسول وبك اقاتل. نو دا الله نه ډېرې دعاګانې غوښتل، نو دعاګانې ډېر غواړي. په دعاګانو کې پیغمبر علیه السلام ډېرې دعاګانې ښودلې. مثلا یو ځای کې په مانځه پسې خصوصا دا دعا چې دی اللهم اني اسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. دغه شو دا یو دعا ده، یا الله زستانه هدایت غواړم، تقوا غواړم، عفاف په دامنی غواړم او دغه شانې مالداري غواړم. یا لکه دا چې اللهم آت نفسي تقواها وزکها فانت خیر من زکاها. یا الله مال داسې زړه راکړه چې ستا نه یریږي او زړه ته پاکون والی نو یا الله زما زړه پاک کړه د ګناهونو. یا لکه دا دعا شو چې اللهم احسن عاقبتي فی الامور كلها. یا الله زما ټول کارونه چې دا په هغې کې زما انجام اخري خاتمه زما ښه کړه. واجرني من خزي الدنيا وعذاب الاخره. او یا الله د دنیا د شرمندګۍ او د عذاب د آخرت نه مې بچ کړه. یا دا دعا سړی کې چې رب اوزعني ان اشکر نعمتك التي انعمت علي. یا الله ته ماله توفیق راکړه چې د ستا د نعمتونو قدر ادا کړم. وعلى والدي او مور پلار او دغه شان ان اعمل صالحا. او یا الله ته توفیق راکړه چې نیک عمل وکړم ترضاه چې ته پرې راضي شي. وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين. یا الله ما په خپل نیکو بندګانو کې داخل کړه. نو دویم عمل چې راغی په وجه باندې الله تعالی سړي ته نیک اعمال اسانه هغه څه شه دي دعاګانې، دعا ځان لړې غوښتل پکار دي. او دا که په پښتو کې سړی کې او که د عربۍ دغه مسنون دعاګانې ورته یادي دا به ډېره زیاته ښي. دریم چې دی نو ایمان او تصدیق د هغې کارونو چې الله زموږ سره وعده کړې ده. یعنی ایمان، مضبوط ایمان ساتل، مضبوط ایمان چې ایمان دې څومره مضبوط او په الله دې توکل او اعتماد ډېر او امر به درته کار اساني چې ستا یقیني چې په دې مونځ باندې مال الله تعالی یو په ویش بدلې راکوي نو بیا په کور کې سړی مونځ ولې کوي، بیا به جومات ته ځي.
چې سړی یقیني چې په دې روزه باندې به مال الله تعالی د جهنم د اور نه بچ کړي، نو هغه بیا سخت لوګه تنده بولی نه تیری. خو سړی دا یقین نه، ایمان مکمل نه، ایمان اکلک نه، نو بیا به عمل هم کوي خو زړه به دغه شانې. څلورم نمبر چې هغه سړی ته عمل ښایسته کوي اسانۍ، نو د هر عمل فضیلت هم ګوره. فضیلت یاره چې مونځ کوم د مونځ به څه فضیلت دي، چې حج کوم د حج به څه فضیلت دي، نو دا فضایل یادوي، فضایل د عباداتو یادوي، نو بیا به درته اساني. پنځم دا چې خپل جیب مسلمانول پکار دي. خپل جیب زه تاسو ته تاسو نن تجربه وکړئ. نن تاسو کورونه شته، نن چې ماښام کله انګولې مور پوخ پټ ورشه یو ګیلاس اوبه پکې ورواړه، که غوښه اوبه پکې ورواړه وګرمي، او که بنډۍ ټنډۍ وي نو بس اسې پکې او څه چل وکړه. د دغې نه یو کاسګۍ راوالو ګاونډي کرے ولېږه. نو دې ګاونډي کرے چې ته ولېږې نو دې ګاونډي بس تا سره مینه پیدا شي. چې مینه پیدا شي اب درته د هغه نه څه وایي، الله دې خیرات قبول کړه، الله دې در سره ښه وکړي، نو د هغه دعا به ستا لپاره قبوله شي. السماحة والاعطاء، خپل خوراک او خپل پیسې په نورو خلکو لګول، دا هم چې دی نو دا څه کوي، دا سړي ته کار سړي ته اساني. او بله خبره ده چې مونږ دلته دا زده کړه چې دغه به کوي، دا جهاد به کوي. جهاد د جهاد خبره مو کړه. نو جهاد دلته کې علماء تقسیم کړی چې جهاد ګوره بلا قسمونه دي. جهاد څو قسمونه دي؟ بلا. څنګه بلا قسمونه دي؟ جهاد په عربی کې وایي لکه موږ وایو ذروة سنامه الجهاد، د دې دین هغه سر چې دی نو جهاد دی. نو دا تفصیل کې نه ځم، تفصیل بیا کتاب الجهاد کې وو، چې اوس تاسو ته اسې هغه لږ درته یاد شي. جهاد وایي کوشش ته او سخته برداشت کولو ته. څه شي ته؟ کوشش ته او سخته برداشت کولو ته. نو دا کوشش په څلور مرتبو کې خلک کوي. یو دا چې سړی یاد کړي چې نیک عمل څه شی دی، دې ته وایي تعلم. څه شی؟ تعلم، زده کړه. دویم چې سره زده کړه په هغې باندې څه عمل، او چې ځان لري په عمل وکړو بیا بل ته څه دعوت. او څلورم نمبر بیا دا چې په خپله د دین زدم کو، بیا په عمل کې م راوستو، نورو خلکو ته تبلیغ هم کې. نو اوس به خلکو ستا سره نه لګي، ستا سره به پتا به سختیانې راولي. نو دا برداشت کول چې دا څلور مرتبې دې تېرې کړې. نو دا د جهاد مختلف یو دا چې د ځان سره به هم جهاد کې، جهاد مع النفس ورته وایي. څه ورته وایي؟ جهاد مع النفس، د ځان سره جهاد. د ځان سره جهاد څه دی؟ ستا زړه غواړي چې راپانه سمه خوب وکړم. د سهار په منځه کې تاسو ګوره ټول داسې سپڼ پراته یي، که ښځې او که سړي پاسي نه، او په جومات کې ورته په لوډ سپیکر باندې چغې وهه هم نه راپاسي، دا ول نه راپاسي، د خوب ورته غوره دی. دغه ټایم کې تا ته دریا چې جهاد کوم د ځان سره او فورن راپاسي، دا تا ځان سره جهاد دی. دغه شان کله کله د زړه سره جهاد، د زړه سره جهاد دا دی جهاد مع القلب، چې ستا په زړه کې خیالات راځي او خپل خیالات دفع کړي او بس د الله دین ته متوجه شي. بل ته جهاد مع الروح، روح چې ته څه نه یې، خپل د خپل روح چې دی نو دا تابع کې، او روح چې دی په عباداتو باندې تابع کې. دغه شان الجهاد مع الشیطان، د شیطان سره جهاد کول. شیطان ته یو طرف ته راکاږي، مال طرف ته، اولاد طرف ته. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. دغه شان جهاد د کافرو سره او د منافقانو سره، دا پکې بل قسم. او بل قسم دا جهاد مع الظالمین والمبتدعين، د ظالمانو خلاف کوشش کول، دام جهاد دی. نو ګوره د جهاد تقریبا شپږ قسمونه ما ویل په دې وخت کې. یو جهاد د خپل ځان سره، دویم جهاد د چا سره؟ د زړه سره، دریم جهاد د خپل روح سره، څلورم جهاد د شیطان سره، پنځم جهاد د کافرو سره او د منافقانو سره، شپږم جهاد د ظالمانو او د ظالمو حکمرانانو او د عامو ظالمانو سره. الله تعالی د عمل توفیق راکړي. واخر دعوانا الحمد لله.